बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैडेट ज़ैन आबिदीन और मैं अपने यूट्यूब चैनल पुलिस एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन से आपसे मुखातिब हूँ। भाई, इससे पहले हमने दफ़ा 4 CRPC पढ़ा था जिनमें तारीफ़ात थे। एक दोस्त ने बताया था कि इस पर पुश्तो में थोड़ा बास करें, तो इस पर आज पुश्तो में थोड़ा बास करते हैं। दफ़ा 4 च कम दे पदे की तारीफ़ात थी, पदे की द आगे अल्फाज और तारीफ़ात शवी दी कम च मूत पर CRPC की मख के बार बार रातन की दी भाई कड़ूम बेसदे एडुकेट जनरल एडुकेट जनरल च दे दा द सूबाई हुकूमत द टोलो ना गट वकील ته ویل کیږي کم چې د سرکار د طرفه د صوبایي حکومت د طرفه د مقدمو پیروي کی د کار دای چې د په قانوني معاملاتو کې صوبایي حکومت له مشورې ورکی د تسویل کیږي اډوکیټ جنرال دینه بعد چې کوم دی جرم قابل ضمانت او جرم ناقابل ضمانت دی. جرم قابل ضمانت هغه جرم ته ویل کیږي چې پای کې ضمانت کیږي، مطلب ضمانت ورکړي کیدی شي، او جرم ناقابل ضمانت هغه ته ویل کیږي چې په کوم کې ضمانت نه کیږي. دینه بعد چې کوم دی هغه جرم قابل دستاندازي او ناقابل دستاندازي دی. جرم قابل دستاندازي هغه جرم ته ویل کیږي چې په کوم کې یو پولیس افسر بغیر وارن گرفتاری کولی شي، او جرم ناقابل دستاندازي هغه ته ویل کیږي چې په کوم کې یو پولیس افسر بغیر د وارن نه گرفتاری نشي کولی. په جرم قابل دستاندازي کې موږ د 154 CRPC تحت لاندې FIR درج کولی شو، او په جرم ناقابل دستاندازي کې موږ د 155 تحت CRPC 155 تحت کاروایی کو. اچھا، د دې لپاره یو ټیبل مقرر کړی شوی دی، یو ټیبل جوړ کړی شوی دی په CRPC کې وروستو چې کوم جرمونو ته قابل دستاندازي لیکل دي هغه جرمونه به قابل دستاندازي یعنی FIR پای کې ورکړل کېدی شي، او پای کې یو پولیس افسر بغیر وارن گرفتاری کولی شي، او چې کوم ته ناقابل دستاندازي لیکل دي هغه کې گرفتاری نشي کول بغیر د وارن نه، او په هغه کې FIR نشي ورکړل کېدی. او قابل ضمانت ناقابل ضمانت کم ته چې په ټیبل کې قابل ضمانت لیکلي دي هغه به قابل ضمانتي، او کم ته چې په ضمیمه دویم کې کم چې د CRPC شاته یو غټ ټیبل جوړ کړی شوی دی ناقابل ضمانت ورته لیکلي، نو په هغه کې به ضمانت نشي ورکړل کېدی. اچھا، دینه بعد چې کم دی فرد جرم دی. فرد جرم کله چې یو تفتیشي افسر د یو ملزم خلاف فایل تیار کی او هغه عدالت ته پیش کی او عدالت ملزم راوغواړي، په لومبي ملاقات کې چې د دې دواړو کم باس کیږي، مطلب عدالت د دنه تپوس کی چې ستا خلاف د دې د جرمونو تحت کاروایی شوې ده، ته خپل خلاف دا جرمونه منې کنه منې، نو هغه دغه تپوسونه چې کوم عدالت د دنه کی دته فرد جرم ویل کیږي. دې کې اکثر ملزمان چې کوم دي هغه اقبالي جرم وکړي چې او ما دا جرم کړی دی، ډیر ملزمان پکې دسي چې هغه منحرف شي، دغه خلاف بیا ټرایل شروع شي، دې ته څه ویل کیږي؟ دې ته فرد جرم ویل کیږي. هدینه بعد نالش دی. نالش یو تحریری بیان ته، یو لیکل شوی بیان ته، یا زبانی بیان ته چې زبانی عدالت ته یو کسو دا بیان ورکي چې یو کس معلوم دی یا نامعلوم دی، د یو جرم مرتکب شوی دی، د خلاف ته کاروایی وکړي شي، دې ته څه ویل کیږي؟ دې ته نالش ویل کیږي. دینه بعد های کورټ دی. د صوبې په سطح د ټولو نه غټ عدالت چې کوم وي هغه ته څه ویل کیږي؟ هغه ته های کورټ ویل کیږي. اچھا، دینه بعد څه دی؟ دینه بعدو انکوایری ده. انکوایری چې کومه ده دا د عدالت کار دی. په انکوایری کې دا فیصله کیږي چې آیا دا کار چې کوم دی، دا ریپورت چې کوم دی دا په حقیقت مبني دی او کنه دا دروغ دی. نو چې کله هغه ریپورت په حقیقت مبني نو پای کې مزید کاروایی کیږي، او چې کله هغه ریپورت دروغ وي نو هغه ریپورت خارج کړي شي. دینه بعد تفتیش دی. تفتیش هر هغه کاروایی ته ویل کیږي چې یو پولیس افسر د شهادت فراهمۍ لپاره کوم شواهد رايوځي کی، کوم ثبوتونه رايوځي کی، دغه ته تفتیش ویل کیږي. د پسې بل د عدالتي کاروایی. عدالتي کاروایی هر هغه کاروایی ته ویل کیږي کوم چې د عدالت په ترو کیږي، مطلب چې کوم کیسونه په عدالت کې د زیر تجویز دي، کوم کې چې گواهان پیش کیږي، بیانونه پکې کلم من کیږي، فیصله پکې کیږي، د عدالتي کاروایی ده. د دینه علاوه 145 تحت لاندې کوم کاروایی کیږي، کاروایی 88 چې کوم کیږي، دینه هټ کر کوم چې 203 لاندې نالش خارجيږي، یا عدالت چې کوم انکوایری کې 176 لاندې، یا اجرای حکمنامه چې کوم دی 204 CRPC لاندې، دا ټول په عدالتي کاروایی کې شامل دي. دینه بعد جرم دی.
جرم څه ته ویل کېږي؟ جرم هر هغه کار ته ویل کېږي د کم دپاره چې د سزا مقرري. مطلب هر هغه کار چې کم د قانون کم چې نافذ الوقت قانون دی چې په هغې کې د هغې کار دپاره سزا مقرري، هغې ته جرم ویل کېږي. او د جرم تعریف د 40 PPC کې هم شوی دی. دې نه بعد افسر محتممتانه دی، کوم ته چې موږ SHO وایو. SHO چې کوم دی دا د تانې سربراهي په خپله علاقه کې امن و امان چې کوم دی برقرار ساتل د ده ذمواري ده. دې که فرض کو د بیمارۍ په وجه یا د دیگر مصروفیاتو په وجه یا د چوټۍ په وجه د تانې نه عدم موجودي، نو د ده په عدم موجودګۍ کې چې په ده پسې بل په عهده کې کوم افسري ASI یا هیډ کانسټیبل نو هغه به د تانې SHO تصور کېږي، خو د ده عهده به د کانسټیبل نه بالاتري. دې نه بعد مقام دی. مقام څه ته ویل کېږي؟ مقام یو عمارت ته ویل کېږي، یو خیمې ته ویل کېږي، یو جهاز ته ویل کېږي. دې ته څه مقام. مقام تعریف ځکه دلته شوی دی چې وروسته په CRPC کې خانه تالاشي ده یا نور څه داسې کاروایي ده چې په هغې کې د مقام ذکر شته. دلته د مقام تعریف ځکه کړی شوی دی. پولیس سټیشن چې کوم دی دې ته دا چوکۍ ته هم ویل کېږي، تانې ته هم ویل کېږي. دا د صوبایي حکومت کار دی چې کم د عام طور پر یا خاص طور پر یو ځای تاڼه مقرر کړي، نو هغه به تاڼه وي. په دې کې د تاڼې د حدود هم راځي. اکثر دا بورډ لګېدلي چې کم آغاز حدود پولیس سټیشن فلاح یا اختتام پولیس سټیشن فلاح، نو دا د دې تاڼې حدود دي. دا هم د صوبایي حکومت ذمواري ده. دا کم حدود چې کم دي مقررول شو یا د تاڼې نوې تاڼه جوړول شو یا د تاڼې ختمول شو، دا د صوبایي حکومت کار دی. دې نه بعد چې دی هغه فلیډر دی. فلیډر یو مختار ته ویل کېږي. فلیډر دوه قسمه دی. بیا یو هغه ته فلیډر ویل کېږي کوم چې قانون امتحان پاس کړي، د سره باقاعده د وکالت او لیسنس یي، د تم فلیډر ویل کېږي. یا یو پریک د یو سړي متعلق درخواست ورکړي چې دا به زما فلیډر وي، نو د هغه دپاره دا ضروري نه ده چې د قانون امتحان پاس کړي. هغه د دغه کس د طرفه بیا په عدالت کې پیش کېږي او د دغه کس د کیس پیروي کوي. دته